عزت ورکړو په دې علاقه د پښتونولي دی په خپل واک خپل اختیار هر چا ته مه ورکړو احترام عزت یې په دوه شر باندې دی هغه یې ځان ته شی دی واک اختیار دی ځان ته شی دی او کله خلک د خپل واک اختیار داسې خلکو ته لاس کې ورکړي چې هغه د تو حقوقو خیال نه ساتي هغه یې تو عزت نفس خیال نه ساتي هغه یې تو د ژوند خیال نه ساتي هغه یې تو د صحت او د تو د سکول خیال نه ساتي هغه یې تو د بچي خیال نه ساتي دا شواک کې لا زموږ خلکو ته ورکړو بیا همیشه دپاره یې موږ د کوم مقدر وي هغه تبعیض سره مخامخ واک او اختیار همیشه دپاره داسې خلکو ته ورکړو چې کوم تاسو وکړو محسوس یې کړو د دغو خلکو ته واک اختیار ورکول زموږ په فایدې کې دي ووټ هم یو واک یو اختیار ورکول دی په اسلامي طریقې سره یوه ګواهي ورکول دی په اسلامي طریقې سره وکالات کول دي په اسلامي طریقې سره د هغه شهیدي ورکول دي نو دا درې ډېرې غټې خبرې دي که کوم له هم یو سړی شهیدي کوي نو مثلا هغه به په سچه باندې کوي غلاسه به نه کوي او دویمه دا سړی چې کوم ځان ته وکیل جوړوي وکیل به سړی روغ سړی ځان ته راکړي موږ چې جرګې کې مشر نه سیاست روغ سړی وي ټولې تاسو یې وکړو د خپل واک یو شهیدي کول یو واک چاته ورکول یو سړی د خپل ځان وکیل جوړول داسې خلک جوړ کړو چې هغه د دې علاقې ته څوک اتیا کاله تېر شو ما ته اوس په زړه 2 کاله مخکې موږ دلته راغلي ویډیو والا راوستی وي موږ دغه علاقې کې فعال وو دا کوم ویډیو والا ته موږ دلته کاس کېدل هغه مو ته داسې اول چې دغه توی د موږ ښځې وړي دي زموږ واړه ماشومان یې وړي دي زموږ مطلب دا دی که ویلې نه کړي موږ څوک نماینده وایي موږ ملي او موږ سینیټر څه د پال وړه خبره دی یو دلته علاقې ته بجلي ورکولو دا ډېرې وړې خبرې دي یو سکول جوړول یو صحت اداره جوړول یو خلکو ته ښه ژوند ورکول دا خو د حکومت ترجیح دی او ریاست سره حکومت سره دا زموږ حق دی تر څو پورې چې موږ دې رقم ته خلکو ورمخې کړو چې هغه حق غوښتلی شي بیا به موږ ته سهار یو شی سیده ورور وي نو موږ ټول د ملتي قوم ته بیا یو ځل اپیل کوو چې تاسو ته کوم یو هم سړی د علاقې دپاره او د علاقې دپاره چې څه بهتر ولیدلی شي چې هغه ملک وي که هغه عام سړی وي که هغه د کوم قوم سره هم تعلق ساتي که ښه سړی دی پرې په کور موږ هغه سړي ته ووټ ورکړو تاسو ما سره څنګه خوښه دی دا شی تاسو خوښه دی که نه